بسم الله الرحمن الرحیم. دا اول ویډیو کوم څو هغه په باره کې دا د هنګو نن سبا چې کوم هغه دي مسایل دي، نو دا مایي چې کم از کم فیصله تاسو کوونه څومره ملګري یا د کوم خلک دي دا واوري نو هغو ته فیصله کوونه چې آیا دا رښتیا دي درویغ دي څه نه دي. صرف زه هایلایټ کوم پهله که هنګو ته تاسو دوا ایم پی ای او یو ایم این ای مو دا دیږي کې مطلب کلین سویپ پی ټی آی کړه ده. نو دی کې اوسه پورې 3 سال تقریبا په رکېدو کې دي. نو دی 3 سال کې که تاسو وګورئ پهله به هسپتال خبره وکړو. پهله هسپتال دا چې دوا هسپتالونه هنګو کې دي، غټ هسپتالونه. نو هغه کې هغه د یو کې میجر سرجریز نه کېږي. که زړه مریض وي هغه ریفر کېږي هغه ته یا کوهاټ یا پېښور ته. دې نه علاوه مطلب دا ده چې فل هغه ورکې نشته انتظامات. دویم کوم دغه خو تقریبا عام او پی ډي ورکې کېږي. دې نه علاوه که دغه ته راشئ تحصیل ټل ته، نو تحصیل ټل کې هم داسې هغه دي یو هسپتال چې کوم د ټل سټي کې هغه کې داسې او ټي شته. د غیر ځایه ملګرو خبره وکړه خو او ټي کې څه اپریشن یې نه کېږي. هغه وجه څه ده چې فیسیلیټیز ورکې کمپلیټ نه دي. دې نه علاوه دوابي هسپتال ده تقریبا ډېر کلونه یې وشو چې موږ واورو چې دا به فنکشنل شي. ایون د تیر کال یا دا هغه وه چې میاشتې بعد به دا فنکشنل وي. خو بهرحال هغه کې کومه اکوپمنټس دي یا څه دي هغه ضایع کېږي او یا هم په کو هغه نه راځي. نو که زه یو خلاصه جو هغه کوي هاسپیټلز نو داسې هغه نشته هنګو کې هاسپیټلز هغه کې ته وایي چې یاره یو ایمرجنسي هینډل کېږي یا داسې اپریشن وي چې هغه ایمرجنسي ولکونه وي هغه هینډل شي. سیکنډ خبره چې کوو دا به ایجوکیشن وکړو ویلې چې دا پی ټي آی ټاپ هغه پرایورټي وي. نو کوم هغه دی ایجوکیشن کې پهله داسې یونیورسټي نشته. کوم کیمپس ته کسټوله هغه د یو کالج په هغه کې کلو شوی هغه کې ټولې هغه نشته فیکلټیز. صرف څو سپیسیفیک هغه دي ورکې فیکلټیز دي چې هغه کېږي نور نشته. نو اوسه پرې نه یوه یونیورسټۍ جوړه شوه نه هاسټل داسې شته چې کوم سټوډنټان وي چې هغه کې هاسټل کې پاتې شي. ګرلز یونیورسټي خو هسې نام و نشان نشته چې وایي چې یاره ګرلز ته مو هغه ورکوو توجه دیږي فیمیل ایجوکیشن ته. نو د هغه خو سره مو ترجیحات کې شته نه. دې نه علاوه ګرلز کالجز دي یا سکول دي که کوم اپګریډیشن شوه ده هغه اوسه پرې پینډینګ ده. اوسه پرې دا نام و نشان یې نشته چې کله به کېږي کله به نه کېږي. نو اوورال د ګرلز ایجوکیشن ته څه داسې خاص توجه نه ورکړې شوي. دې نه بعد څه کله راشي نو دوې نورې هغه داسې وي غټې مسلې چې ګیس او بجلۍ. ګیس والا پایپلاین روان ده خو دا مو ته نه لګي چې د کوم سپیډ سره روان ده دا نه لګي چې دې 2 سال کې به دا کمپلیټ شي. نو مین پایپلاین چوله شوه ده خو آیا دا به ټول کلو ته ورسېده 2 سال کې دا فی الحال سوالیه نشان ده دا به کمپلیټ شي که نه. دې نه علاوه بجلۍ مسله ده نن سبا خو یا ډېره ده. نو بجلۍ څومره اوور بیلینګ شوه ده. نو اوسه پرې د موږ کوم مشران دي د هغه سره نه یې نو سواب د چیف سره یا چېرته څه دا مسله به څنګه حل کوو او دا به څه کېږي. خلک ته هغه پریشان ده. زه دا نه یم څه بجلۍ مسلې به خلکو طرف نه وي چې مطلب کونډه سیستم ده خو دا به نه ختم کېږي چې کله ته یو اپډې نظام سیده کې بیلونه سیده شي هر څه سیده شي نو د غلا هر څه به ختم شي. خو دا اوسه پرې څوک نه یې ناز داسې چې یو اپډې ول هغه سره کړي وي ملاقاتونه چې یو حل یې راوباسو. دې نه علاوه مسله کومه ده روډز والا مین روډ ده. تاسو به اوس ګورئ مختلف کسان یې هایلایټ کوي چې دا روډ هنګو کوم روډ ده هنګونه سرو ځای پرې دا د جوړ شي. هنګونه خپله روډ خو کمپلیشن کې ده. نو دا آیا ویلې نه جوړېږي سوات نور علاقو طرف ته موټر ویز جوړېږي مو له یو روډ نشي جوړېدای. نو دا یوه مو خپله خامۍ ده. دې نه علاوه که زه هغه وکړم سمپل خبره ده چې 2 کاله مو پاتې پی ټي آی وله. نو د 2 کالو کې په کار خو دا ده چې دې کې مو نه دا ډیمانډ وي ویلې چې کوم ټل ایم پی ای صاحب ده دې سره مطلب یو وزارت ته داسې وایي چې وزیر ده. دې نه علاوه ایم این ای صاحب سره ده او ټول کمپټنټ کسان دي. خو صرف خبره دا ده چې مخته خبره وړاند ده. نورو طرف ته اکنامک زونز جوړېږي. دې اکنامک زونز
نشته. نور داسې یو میګا پروجیکټ څه هغه ته مو یی چې یا یونیورسټي وي څه راوړي یا هغه وي په کار خو دا څه ده ورته وایي چې یاره موږ ته دې بجټ کې ډېره ایسار وکړئ ویلې چې ټل شو او هنګو شو دا ډېر پسمانده پاتې شوي دینه دوره ایون زه واورم چې د کوم پړچینار علاقه ده دا به دینه زیات هغه وي مطلب هغه ځای هاسپیټل دینه زیات فنکشنل دي نو مو منځ کې پاتې شوي نو امید دا ساتو چې د 2 کاله کوم پی ټي آی ولې دا به داسې استعمالوي چې کم از کم چې کوم ته مو غاټ پروجیکټ دا نه زه اوبو کوم هغه د سکیمونه یې ډېر وشو دینه اعلان چې کوم سټریټس دي دا ډېرې وشوې ترانسفارمر ولا خبره روانه وه څه خو لګېدلي دي خو تحصیل ټل کې فی الحال یا نه دي شوي خو ډېر داسې کومې غاټې مسلې وې چې زه هغه ته هیلث مو ته غاټې ایجوکیشن ورته دا دوې بجلی شوه ګیس شو که دا مطلب پی ټي آی کمپلیټ کړو نو مې بي چې خلک وي چې ډېر اپریشیټ کړي که بیا دا مسلې پاتې وي نو مو به دا یې چې هنګو نورا ورسته پاتې ده خو امید دا ساتو چې څومره ایم پی ایز دي یا ایم ان ای صاحب ده دا به خپله کې کینی چې وایي چې یاره مخته مو د هنګو دپاره داسې څه کوی شو لکه هاسپیټل شو چې کم از کم یو زړه مریض وي چې هغه ته هارډ اټیک وشي چې کم از کم که نور څه نه وي چې هغه خو هنګو کې سټیبل کیدی شي بیا یې مخته ریفر کړي همداسې نور اپریشنې دي که دا شروع شي ډېرې اپریشنې داسې چې هغه به مطلب هنګو کې کوی شي نو خلک به دا ډېر تکلیف نه باد شي او دین علاوه که دا هسپتالونه هغه شي ګوره هیلث کارډ د کوم صحت کارډ دا ډېر کار شاید خو صرف مسله دا ده چې دا کارډ کې یوه مسله ده چې هنګو کې داسې هسپتال نشته چې هغه کې دا هر څه هینډل شي نو انشاءالله مو هم دا امید ده همدې باندې پی ټي آی سره سپورټر او بیا به یو خو لکه د خلکو دپاره داسې غریب خلکو دپاره څه اوسه پرې پروجیکټ نه ده شوی هنګو کې چې خلک وایي چې غریب سړی ونه بینیفټ واخلي نورې خبرې نه کوو فیصله تاسو کوو نه چې یاره دا خبرې غلطي که صحیح دي صرف دا ما یو خپل سوچ ده نو دا چا باندې زه نه امپلیمنټ کوم او نه دا هغه کوم خو صرف دا ده چې دا خبره که مخته ورسي نو کم از کم د خلکو به هغه وشي فلاح و بهبود کار وشي والسلام